أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د دې نه مخکې الله رب العالمین د یهودو یو هغه ډله ذکر کړه چې هغه په دې خپل کتاب تورات کې تحریف کوي او د هغې معنی بدلې را بدلوي یا په الفاظو کې تحریف کوي، الفاظ یې بدلې را بدلوي. دویمه ډله الله رب العالمین هغه ذکر کړه چې هغه منافقان دي، یعنی چې کله مؤمنانو سره میلاو شي نو وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې کله خپلو مشرانو یهودو ته لاړ شي نو بیا هغې ته وایي چې موږ خو ستاسو ملګري یو او د مؤمنانو سره هسې خپل ځان ساتو په ظاهره باندې. د دې ځای نه یو بله ډله الله رب العالمین د یهودو ذکر کوي چې هغه بالکل امیان خلک دي. امیان دا امیون اصل کې امی، دا امی چې کوم دی اصل کې ته نسبت شوی دی، چې کوم دی دا مور ته ویلی کېږي. نو معنی دا ده چې هغه خلک چې هغه داسې انپړی لکه څنګه چې سړی د مور نه پیدا شي او سړی انپړی او سړی په لیکلو لوستلو باندې نه پوهېږي، دغه شانتي دا همدغسې امیان خلک وو چې دا په لوستلو او په لیکلو باندې نه پوهېدل. نو په دې یهودو کې ځینې داسې خلک وو. دغه خلک چې کومه وو دوی صرف د دوی څه خو کتاب علم نه و ورسره، په کتاب باندې لوستل لیکل دا یې نه شو کولی، خو دوی صرف د خپلو مولیانو په خبره پسې به ورپسې وو چې هغې به ورته کومه خبره کوله نو بس په هغې پسې به ور روان وو. اټکل هسې اټکلیان وو او تش ارزوګانې او ارمانونه به یې کول. اصل کې د یهودو علماو به ورته وی چې بس زمونږ نیکونه خو اصل کې پیغمبران تیر شوي دي او زمونږ په دې نسل بني اسرائیلو کې خو ډېر لوی لوی پیغمبران او رسولان او انبیا تیر شوي دي، لهذا هغه به زمونږ سفارش کوي چې تاسو څه کوئ نو هغه کوي، بس موږ هم ذمهوار یو. نو لهذا موږ به جنت ته ځو. که موږ جهنم ته لاړم شو نو یو څو ورځې به الله موږ له سزا راکړي، ځکه چې څو ورځې زمونږ نیکونو نسخي عبادت کړی نو یو 35-40 ورځې موږ له الله سزا راکړي، بس بیا به جنت ته ځو. دوی په دې خوشفهمۍ کې پراته وو. نو الله رب العالمین فرمایي چې ځینې په دې کې کوم امیان خلک دي نو هغه په دې خوشفهمۍ کې پراته دي چې هغه وایي چې موږ ته به الله سزا نه راکوي، موږ به ډایرکټ به موږ جنت ته ځو. او بل ځای بیا په دې بل آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې د دیو د علماو ته الله خطاب کوي چې دیو د علما چې کوم دي دیو لپاره هلاکت دی، چې دیو په خپل لاس باندې یو خبر لیکي، په د الله په کتاب کې تبدیلي کوي، تحریف پکې کوي د خپل ذات دپاره، د خپلې دنیا دپاره، او بیا وایي چې دا د الله طرف نه راغلی دا احکام. لکه تورات کې به دیو تبدیلیانې کولې چې کوم حکم به یې خوښ نو هغه په ځای باندې پرېښود، چې کوم حکم به یې نه و خوښ نو هغه په خپل لاس باندې بدل که بل څه به پکې ولیکل. په اصل کې دیو مطلب دا دی. نو امیان خو پرې نه پوهېده، عام خلکو په هغې باندې نه پوهېدل، نو لهذا د خپل ذات دپاره به حکم بدل کړ دنیا د اخیستلو دپاره چې ما ته پیسې راته میلاو شي. که فرض که دا حکم زه بیان کړم نو ملک صاحب به خفه شي، خان صاحب به خفه شي، سردار صاحب به خفه شي، مشر به خفه شي، مالداره به خفه شي. لکه نن سبا همداسې مولیان شته دی چې هغه د خپل امامتۍ د بچ کولو دپاره، د خپلې مدرسۍ او د استاذۍ د بچ کولو لپاره، د خپل عزت دپاره، د خپل دکاندارۍ دپاره، د خپل تعویض او د خپل کوډ دپاره په قرآن کې تحریف کوي. الفاظو کې تحریف نشي کولی خو په معنیو کې تحریف کوي چې د قرآن مطلب دا دی او قرآن دا مطلب د خپل مطالب ته بیانوي. ابن تیمیه رحمه الله لیکلي چې په دې وخت کې هم اصل کې دا خطاب خو یهودو ته دی، خو نن سبا چې کوم علما او کوم مولیان دا کار کوي دا هم په دې کې بالکل شامل دی. یهودو علماو صفات په دې کې هم دی، دا هلاکت د دغو دپاره هم دی. نو الله فرمایي چې ومنهم ځینې د یهودو نه امیون امیان خلک دي، ناپوهه بې علمه، لا یعلمونه چې هغه نه پوهېږي الکتاب په دې کتاب یعنې په تورات باندې الا امانیه مګر په ارزوګانو، هسې ارزوګانې لري، ځکه مولیانو ورته ویلي چې تاسو به جنت ته ځئ. وانهم او نه دي الا یظنون مګر دوی ګمانونه کوي، په حقیقت نه دي خبر. فویل نو هلاکت دی للذین د هغه خلکو دپاره یکتبون الکتاب چې هغه لیکي دا کتاب بیایدیهم په خپلو لاسونو باندې، ثم یقولون او بیا وایي چې هذا من عند الله دا طرفه د الله نه دی، او دا د څه لپاره کوي؟ لیشترو د دې لپاره چې واخلي به په دې باندې ثمنا قلیلا لږ قیمت، لږ قیمت. نو ذهن ته دا خبر راځي چې ولې ډېر قیمت پې اخیستل به لږ جایز وي. د دې معنی دا نه ده، بلکې دې معنی دا که دا ټوله دنیا هم پې واخلې نو دا ټوله دنیا هم د قرآن او د دین په مقابله کې دا بیخي لږ څیز دی.
ځکه اصل زندګي خو زموږ د آخرت زندګي ده چې نه ختمېدونکې زندګي ده. نو د لږې د غونډه دنیا لپاره په قرآن کې تحریف کول، په تورات کې تحریف کول، د الله په حکم کې تحریف کول، د دې لپاره به دیو دا کار کاوه، تحریف به یې کاوه په کتاب کې. نو فویل هلاکت دی لهم د دوی لپاره مما د وجې د هغه څه نه کتبت ایدیهم چې لیکلي دیو لاسونو، وویل او هلاکت دی لهم د دوی لپاره مما د وجې د هغه څه نه یکسبون چې دیو دا کم څه کوي. او بیا به د بل آیت کې الله رب العالمین د دیو دا یو بل هغه بیانوي چې دیو به دا وایي چې موږ ته به اور نه رسي، اور موږ نشو ټچ کولی، اور نه بس موږ محفوظ یو. کله کله ګوره زموږ په دې امت کې زموږ په ملګرو کې د مسلمانو کې هم داسې خلک یې ښه هلکه وایي دا کار وکړه زما څه ملګری شه نو مړی جنت زما په ذمه دی که نه زه به یې راکاږم جنت ته. زموږ په کلي کې یو سړی و وایي لکه پلاني کس له وټ ورکړه او جنت دې زما په ذمه شو، جنت ته به دې زه بوځم. ته وایې چې ده ته خو الله خط رالیږلی چې ته جنتي، نو دا خط زموږ نه هېچا څه نشي. جنتي څوک دی؟ لا تزر وازرة وزر اخرى، څوک د چا بوج نشي اوچتولی. ګورې په قیامت کې به تا ته څوک دا ذمهداري دلته ډېره به وکړي، شیطان هم دا خلکو ته دا ذمهداریانې کړي او په قیامت کې به تښتي او وایي چې ورو ما خو ته به زور خو نه وینې، دا لاس خو مې نه وینې، ولې خپل عمل به رېکاوه که نه. نو دا خبرې غلطې دي ښه. په قیامت کې به ته په خپل هر انسان له الله خپل عقل ورکړی دی چې زه به چا پسې پسې یم، آیا د دې کس زه په قیامت کې پاڅېدل غواړم که نه غواړم. نو دې یهودو به دا خبره کوله چې ګورې موږ خو جنتیان خلک یو، موږ ته اور مور څه نه وایي، بلکل به موږ ورته نه ځو. نو وقالو ویل به د یهودو لن تمسنا، هرګز به مس نه کړي موږ لره النار اور الا ایاما معدوده، مګر یو څو ورځې په شمېر باندې. دا څو ورځې شمېر به دا وایو چې کوم وخت کې چې دې بني اسرائیلو د سخي عبادت کړی و 40 ورځې، نو چې دغه 40 ورځې زمونږ پلار و نیکه د سخي عبادت کړی نو هغه سزا به راته میلاویږي، نور موږ ته اور نه رسي. ګوره دا ایمان چې کوم دی که نه، ایمان علما فرمایي چې الایمان بین الخوف والرجا، ایمان په مابین د یری او د امید کې دی چې ته به سړی مثلا سړی ډېر زیات بیمار شي کله کله نو سړی سوچ کوي چې یاره که زه اوس مړ شم نو هلکه زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم، نو یریږي چې یاره جاسې نه چې جهنم ته مې واچوي، ځکه خپلو ګناهونو خطایانو ته سوچ کوي. او بل طرف ته امید ساتي چې الحمدلله د مونځ خو پابند یم، کلمه خو مې ویله، نو الله خو ډېر رحیم کریم ذات دی، کیدای شي ومې بخي. لکه عمر رضی الله تعالی عنه به وایي چې زما دومره په قیامت کې که چېرې فرض که الله رب العالمین اعلان وکړي چې دا ټول خلک کافران دي یو کس پکې صرف جنتي دی، نو زه بیا هم کې زه به دا امید کوم چې کیدای شي هغه یو کس زه یم. خو که چېرته اعلان وشي چې دا ټول خلک جنتیان دي یو پکې جهنمي دی، نو بیا هم زه یېرېږم چې کیدای شي جهنمي زه یم. نو دې ته ویل کېږي ایمان. ایمان مابین د خوف او د رجا کې چې کله ډېر ډاډه شوې چې یاره زه بلکل جنتي یم، نو بیا هم دغه سړی خرابېږي، ځکه خو بیا هر څه کوي پرېږده مړه هسې جنتي یم. او چې ډېر زیات ویېرې چې مړه هسې هغه ځینې خلک وایي که نه چې لکه یو کس ډېر زیات نصیب دا د قتلونه مقتلونه او د غلاګانې ملاګانې دا کوي، نو موږ ورته ورسره خبره وکړه چې د دې نه ویله که زما اخرت هسې هم د ډمبرې ډانګې دی، نو دا خبره غلطه ده. ګوره د الله د رحمت نه به نه مایوسه کېږي، چې کله مایوسه شوې نو بیا خو نور به سړی ګناهونه کوي، پرېږده هسې مې آخرت خراب دی. نو دوی ډېر ډاډه شوي اصل کې به ځان مان چې موږ ته اور مور نه رسي. نو قل ورته ووایه پیغمبره اتخذتم چې آیا تاسو اخیستې را عند الله د الله کړ له تاسو عند الله د الله سره عهدا وعده، نو فلن یخلف الله، الله هرګز مخالفت نه کوي عهده د خپلې وعدې. که حقیقت کې څه وعده کړي بیا خو صحیح ده، خو الله خو داسې نه ده کړ. ام تقولون کائنا تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې پوهېږئ نه، دروغ وایئ په الله باندې. بلا ولې نه، من کسبه ولې به جهنم ته نه داخلېږي، من هغه څوک کسبه چې هغه وکړو سیئتن ګناه واحاطت به خطیئته راګیر کړه لره ګناه د ده، یعنې دی راګیر شي د ګناهونو په منځ کې د ګناهونو د دې دایرې نه لاوتی نه دی او په دغه حالت کې استمړ شو، د ده دا ګناهونه دی راګیر کړی دی. نو فاولئک دغه خلک اصحاب النار اور والا دي هم فیها خالدون، او دوی به همیشه په دغه جهنم کې وي. والذین خلق آمنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات نیک اعمال کړي، نو اولئک اصحاب الجنت دغه خلک جنت والا دي هم فیها خالدون، او همیشه په دې جنت کې